د یو ملګري پته کړی دو چې آیا یو سړی ژیره خري یا یو سړی ژیره د یو میټې نه کموي دا کیم ګناه شر درېمي دا ګناه صغیره ده که ګناه کبیره ده اس د مخشور درشه په سوشل میډیا باندې یو کلیپ چلیده هغه حضرت وی چا کلیپ کړه چې د ژیره خریلې د ژیره کمولې څه ګناه نشته ا دغه څه حقیقت ته نو عزتمنه په دې مسله باندې ځون پی کیه چې ژیره خریل یا ژیره د یو میټې نه کمول دا ګناه کبیره ده او دا حرام دي او ناجیز دي و ژیره یو دسه سنت تی چې دا د ټول جميع انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دې ټول سنت پته شو ده او بیا د ډېرې کباحت او د ډېرې ګناه د پر دا سبب ژیره ګرځېږي و ډېر په خپل باندې څه ګناه ده چې زنه ګناهونه د ډېر صاحب ګناه ده او د ګناهونو مجموعه ده لکه څنګه پهله خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم مخالفت تا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک سے فرمایي چې ژیره پرېږ د یې ژیره وجدا کیه و مشتو سے خري دوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخالفت سره عزت منه د جميع انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام دغه ټول مخالفت تر درېمي بل د فطرت مخالفت الله رب انسان په کوم فطرت پیدا کړه چې د وزیر ارسي او شذینه په فطرت پیدا کړی چې وزیر نرسي اس د دغه ګناه چې تا خپل فطرت شي کوي آبد لوي و دریم د یو داسې ګناه ده چې دا هر وخت اعلانیه تور باندې ګناه ده سړی په هر وخت مبتلا وي که سړی په منځ شي که په حج شي که په رمضان شي که په جهاد شي که په تبلیغ شي که په طواف شي هر وخت سړی په دغه ګناه مبتلا وي او دغه ګناه سره یو علانیه ګناه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل امتی معافن الا المجاهرون دې مو هر یو امتی ته الله مفیو کی خو مجاهر چې بر سره عام ګناه کوي علانیه تر باندې دی ګناه کوي دغه الله رب معافی نه کوي بل د عزت منی چې بدیشه د شذینا سره مشابهت یاده چې الله د شذینا ژیره نور ولی او د سړی ته الله فطرتن د سړی ژیره کیږي نو ته چې ژیره خرید د شذینا سره ته مشابهت درېمي د جړګونه د مخنث چې د کیم یغه د سره مشابهت ترسي بل د کافر سره او د يهود او د مجوس سره د ژیره خریل شي د سره مشابهت درېمي اس په دا باندې دا هم یو مجموعه در ته پیش کړه په دا باندې ز د مختلفه کې دومره توستا حواله جات بیانو چې د مسلم شریف روایت تا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا روایت پیش کړي جلد نمبر 1 صفحہ 223 باندې دو فرمی قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرمی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی العشر من الفطره دا لسینه چې کیم د فطرت نه دی په عاشق قص الشارب چې د برته دغه یخ کول د کوتروانه وړي کې کول دی ويعفاء اللحيه او بداش د ژیره بڑاو کول دی با حدیث شنیرا تذکرہ اشته خو چون کې امو موضوع صرف ژیره دو نو لاس کې اسما دا شینه د فطرت ځخه امی جان شولې دي چې د مسلم شریف په جلد نمبر 1 شه په صفحه 223 باندې دا حدیث موجود ده دارنګه مسند البزار انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں خالفوا علی المجوس تو سید مجوسیوں نے مخالفت کی ہے جز الشوارب و اوف اللحى برتینه چې کیم دی دا کټ کی ہے وجیره بڑاو کی ہے دا دیر لسم جلد او په صفحه 90 باندې دا حدیث روغلا ده دارنګ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا د صحیح مسلم روایت تا کتاب الطهاره شه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث نقل کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمي جز الشوارب و ارخ اللحى خالف المجوس چې تو سے برتینه چې کیم دا کټ گئی ہے وجیره چې کیم دا بڑاو کوي ہے او د مجوسیوں نے چھای گئی ہے مخالفت کی ہے اس دغه حدیث نه صریح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم مشتو صد جیره بڑاو کوله دا اس یو سړی چیک شي ولګیږي واغه د خپل ځون د ګډ نه مجلس کوي او دغه ټول احادیث نه د کته نظر کې خلق توی چې نه د جیره ګران نشته د مليون بیان دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث عزت منه توسته به حواله جات بیانو دارنګه جامع ترمذی ابواب الادب شه دا حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما نقل کړي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احفو الشوارب واعفو اللحى چې تو سے برتینه چې کیم دي دا کټ کایې
واعفوا اللحى وجیره چې کوم دا بڑاو کوي دا صریح حکم ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دارنګه د صحیح بخاری روایت تا چې هغه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انحقوا الشوارب واعفوا اللحى چې توسه دا برتینه چې کوم دا کټ کوي وجیره چې کوم دا بڑاو کوي. نو عزت منه دینه دا مولي مسله چې دمرا احادیث کثیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشت استدا حکم کوي چې توسه شي کوي جیره بڑاو کوي و برت چې کوم دا کمایي. دارنګه علامہ سبکی رحم الله دا په یو خپل کې دوبشه ویي چې کان حلق اللحيه محرما عند ائمه المسلمين المجتهدين ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد وغيرهم رحمهم الله تعالی. آپ خپل کې دوبشه دالی کی چې د جیره خریل چې دی له د جیره کمول چې دی دا د ټول ائمه مسلمین چې مجتهدین تر شوی دي یعنی په سلیر مذهب مسلک بندے امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک رحم الله امام شافعی رحم الله امام احمد رحم الله دا ټول سو یی دغه ټول پنځ بندې د جیره کټ کول چې کوم دي دا شې دي له جیره کمول دا حرام دي. او علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحم الله د مشتو سے علماء دیوبند چې مشتو سے اکبر شردریمی آغا یو عبارت روڑی چې آلی کی چې ان الاخذ من اللحيه وهي دون القبضه كما يفعله بعض المغاربه ومخنثه الرجال چې د جیره نا وخستل یعنی د جیره کمول لکټ کول چې اده یو میټی نه کموي لکه سرنګ چې دا چار کوي بعض مغاربه یعنی اهل مغرب چې کوم خالتي و اجړګون لم يبيحه احد دا چایا مباح نه دی ویلی. یا واخذ كلها فعل اليهود والهنود ومجوس العاجم لیکي چې بیا به ټول یعنی دا پیلا عبارت په دادا چې جیره کمول او د دومره عبارت په داغه دا چې ټول جیره خریل دا د يهود فعل او د هنود د هندونه فعل او مجوس العاجم او د عجمیون چې کی مجوسیون دي دغه فعل بیا د برش لیکي چې دا یو حرام فعل او دا سړی شي کوي دا سړی فاسق او فاجر جوړای. دا الفتاوی حمیدیہ کتاب الشهاده جلد نمبر 4 صفحہ 238 دا عبارت لیکلا. دارنګ عزت منه مشتو سے یو بل د علماء دیوبند بچای علامہ انور کشمیر رحم الله آغا په یغه باندې چې کیما شرع لیکلی دو په ترمذی باندې اور فشزی علامہ انور کشمیر رحم الله پاشي لیکي او اما تقصير اللحيه بحيث تصير قصيره من القبضه فغير جائز في المذاهب الاربعه چې د جیره کمول د اده وی میټی نه کا خریلیو کا کمولی نو دایلی کی چې دا په ټوله مذهب اربعه شه دا شای دا طریقه دا ناجیز ده. نو عزت منه د دغه ټوله خبره سره چې مو تاسو ته د نبی رسول الله والسلام ارشادات باقاعده د احادیث د کتابینا وا کتابینا چې دا عام او خاص پیژني او بیا د خپل اکبر فتواجات چې په دې باندې دا ټول هر شی گوادي چې دا فعل چې کیم دا د ګناه کبیره ده او چې د څه مرتکب وي نو دا همیشه په ګناه شي وي. او بل د عزت منه چې د قران د مشان یو آیت تا چې باشه الله رب العزت د شیطان خبر نقل کوي چې شیطان دا قسم وخوړ چې کله شیطان الله موت په وجه باندې جنت نه ویستو بده دا قسم وخوړ الله ته جزوه د خلق گمراه کوه و د خلق باندې وچی کوم خواہشات شوا مبتلا کوم و حکم دی ته ور کوم دیو د زنوره غوجینا کټ کوي یعنی یک جاهلیت زمونه شزنه خلق دا رواج کو و دی ته وسو حکم ور کو فليغيرن خلق الله بدی ضرور به ضرور تغییر خلق الله کوي دی الله رب العزت فطرتن کی موجود پیدا کړه دا بداش ودی تغییر کوي. نو د جیر خیل مفسرین لیکي چې اده د حدیث مزدا د قرآنی آیات د جیر خیل د جیر یو میټینه کمول هغه د مزداق جوړی کا چې الله رب العزت انسان خلقت فطرتن لیدا سے پیدا کړه دا. نو عزت منه سوال کوم د امت نه چې یو د ګناه کول دی و یہ گناہ تا جائز ویل دی یا گناہ ثواب یا د گناہ مباح ګڼل دی دا عزت منه ډیرا حد درجه یو اثر د جسارت تا چې دا سړی کفر ته نږدې کوي که یو سړی یو عمل نشي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو د سنت چې وجوب درجه ته رسیږي
که عمل نشي په کوي د جواز لري خو مو ته لنډاوه ځکه خلک ته ماویا چې نیشته ګناه لیا خلک ته وی چې نه دا مليونه سره لګیا دي لدا په دغه باندې سړی کفر تر رسیږي او صرف نه کوله په وجه باندې سړی ګناګوري الله رب العزت تمشت ټول مؤمنین ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای واخر دعوانا